السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما تاسو لا پته شته چې په ساوث افریقا کې د کرونا وایرس یو بل ورژن راوتلی دی، اپډیټډ ورژن راوتلی دی چې نوم یې اومیکرون دی او څومره ډېر خطرناک دی. ویډیو مکمل وګورئ، مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ ځکه افسوسناکه ویډیو به ووایو ځکه د کرونا وایرس په وجه باندې څومره کاروبارونه ډسټرب شوي دي، څومره حالات خراب شوي دي، تاسو له خپله اندازه کیږي. نو اوس چې دا کوم اپډیټډ ورژن راغلی دی، نوی کلاسیفاید ورژن راغلی دی چې نوم یې اومیکرون دی، په ساوث افریقا کې ډسکور شوی دی او WHO والا په ساوث افریقا باندې پابندیان هم لګولې، هوایي چې څومره هم فلایټونه دي هغه په بند کړه. ساوث افریقا نه هم ساوث افریقا نه چې څونه هم ملکونو له فلایټونه تلل هغه بند کړي دي فی الحال، ځکه دا وایرس چې کوم دی تاسو په سکرین باندې دا پکچر ښکاري چې دا وایرس چې کوم دی ډیر زیات تیزی سره یو نه بل ترانسفر کیږي او خطرناک هم ډیر زیات دی. کرونا وایرس یو اپډیټډ ورژن دی. نو څنګه چې تاسو له پته چې دا کرونا وایرس چې سټیم ډسکور شو راغو نو د دنیا له څومره ډیر نقصان ورکو، هر څه بند، حتی چې خانه شریف چې کوم دا عمره هم بند، حج هم لکه دغه رنګ شو، ډیر کم لیمیټډ کسانو حج کې، عمره هم بند وي څومره ټایم، اوس عمره هم کولاو شو، حج هم کولاو شو چې کرونا وایرس ورو ختمېدو کې. خو نوی ورژن راغو چې نوم اومیکرون دی، نو دا به څومره ډیره تباهي کوي، الله دې پکې خیر واچوي ځکه WHO والا کنټرول کړی، مطلب WHO والا په خپل ساينټیسټ ورچولې دی په نوې چې کوم انجکشن دی یا نوې څه خامخا څه ډوز موز به ورله تیاری ویکسینیشن. خو د کرونا وایرس هم روان دی مختلف ملکونو کې، خو د اومیکرون چې کوم دی دی وایي چې دا ډیر زیات خطرناک دی، د کرونا وایرس نه ډیر زیات خطرناک دی، دا غي یو کلاسیفاید ورژن دی او غي نه ډیر زیات انتهایی، مطلب کرونا وایرس نه ډیر زیات لکه خو ډیر کم ترانسفر کېدو، یو نه بل له بلګېدو، خو دا ډیر انتهایی تیزی سره یو نه بل ترانسفر کیږي. الله پاک دې پکې خیر واچي، الله پاک دې پکې هغه وکړي چې کوم د مسلمان خیر لیکم له ټولي دنیا خیر لیکم د پاکستان خیر، ځکه د کرونا په وایرس په اړه کې څومره ډیر کاروبارونه ډسټرب شو، څومره مالی حالات د خلکو خراب شو. او اوس چې د اومیکرون کچري الله مکه نور سپریډ شو د نور ملکونو لره وړي ده، نو بیا به حالات ډیر زیات خراب شي، بیا به دوی وایي چې دا ډیر زیات ایزیلی یو نه بل ترانسفر کیږي او ډیر فاستلی ترانسفر کیږي، تیزی سره ترانسفر کیږي. نو مطلب دوی بیا ډیر پابندیانو لګي، کاروبارونه بیا ډسټرب شي، حالات بیا خراب شي. نو دعا راکوي چې دا ورژن چې کوم چې دا ډیر زر تر زر د ډوز تیار شي، ډیر زر تر زر د دې دوايي تیار شي یا څه ویکسین چې بعد د ساوث افریقا نه راوړل شي، د ساوث افریقا کې دا ختم شي، لکه د نور ملکونو پکې افیکټ نشي. ساوث افریقا چې کوم حالات دي ډیر زیات بورا حالات دي، سمنه هم تل کاروبارونه ټول ارسای بند کړي، فلایټونه بند دي ساوث افریقا نه، دوبۍ والا هم د ساوث افریقا فلایټونه بند کړي، څومره هم ملکونه دي غیر د ساوث افریقا نه فلایټونه بند کړي چې دلته مرাজি او کاروبارونه بند شول تکي. نو د اومیکرون وایرس په وجه باندې چې د کرونا وایرس اپډیټډ ورژن دی، د کرونا وایرس لیټیسټ ورژن دی، کلاسیفاید ورژن دی. بس دا یو شارټ غونټ انفارمیشن مال ملو شماوي تاسو سره هم شریک کوم. دعا کوي چې دا کرونا چې کوم وایرس او د ډیر زیات نقصان راکو، خو چې دا بل وایرس چې کوم دی اپډیټډ ورژن چې کوم دی چې دا د خو راوندنی او نور نقصان رانه کې پاکستان ته نور ملکونو له اسلامي ملکونو سمره هم دي، خاص کر سعودي عرب لا چې پکې عمره او حج کیږي چې ایله نقصان ورنه کی زموږ اسلامي چې سمره هم مطلب عبادت چې هغه بیا ډسټرب نه کی. نو دا یو شارټ غونټ پیغام تاسو له شریکولو د لپاره دعا کوي چې دا د خو راوندنی د ویډیو کتر ډیره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ، ډیره زیاته مننه. والسلام.